بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو کوربه او که ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کنیکټ اف پیک سره. په نننۍ خپرونه کې به ګرانو کتونکو موږ په او آی سی په اسلام آباد کې چې کوم سمیټ شو په تیر ورځو کې، نو هغې باندې به موږ خبرې ترې کوو. د دې نه علاوه د پاکستان د افغانستان ترمنځ د تجارت او دې سره سره د ټي ټي پي په مسله باندې به هم موږ خبرې ترې کوو. چې کوم مهم خبرونه دي نو هغې کې د ټولو نه مهم خبر دا دی چې ترکي د آی اس کې یا د داعش خراسان چپټر مشر ثناء الله غفاري ایسټس یا اساسي منجمد کړي دي، چونکې هغوی د یو ان چې کوم بلیک لیسټ یا سینکشن لیسټ په هغې باندې د هغې نوم راغلی او د هغې نه وروسته ترکي دغه اقدام پورته کړی دی. بل طرف ته د وال سټریټ جرنل یو رپورټ دی، هغه ډېر مهم رپورټ دی او دې لحاظ سره مهم دی چې ملل متحده یا اقوام متحده د آینده کال لپاره د افغانستان کې دننه چې کوم امپلایز دي، مامورین دي، نوکر پیشه خلک دی په سرویس سیکټر کې، نو د هغې د تنخواګانو لپاره، د خوراک لپاره او د صحت د سهولیاتو لپاره د 8 اربه ډالرو د امداد اعلان کړی دی. او دا یو ډېر غټ خبر دی، یو ډېر غټه بریک تھرو ده د افغانستان حوالې سره او د افغانستان د خلکو لپاره دا یو ډېر ښه خبر دی. ګرانو کتونکو، دې نه علاوه د ازبکستان د افغانستان لپاره چې کوم خصوصي استازی دی ښاغلی عصمت الله اریکشوف، نو هغوی دعوه کړې ده، بلکې هغوی اعلان کړی دی او یو ډېر غټ اعلان دی دا چې ازبکستان به د ازبکستان نه واخلي تر تورخمه پورې ریلوې ټریک یا ریلوې پټری هغه به خوروي. نو دې سره به د پاکستان او د ازبکستان رابطه خو به حل شي، خو هغې د دې کار سره یا د دې ریل پټری سره به افغانستان ته د ټرانزیټ ټریډ په مد کې میلیونونه ډالرز یا روپۍ چې کوم دی نو هغه میلاویږي. د افغانستان د معیشت لپاره دا هم ډېره ښه خبره ده. یو بل خبر چې د طالبانو امارت اسلامي حکومت کابینې په یو تازه پریکړه کې د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونه، دوه کمیسیونونو دواړه، نو هغه دواړه لغوه کړي دي، یعنې هغه یې ختم کړي دي. نو اوس چې کومه خبره کېده چې ګنې انتخابات به کېږي، نو داسې ښکاري چې ګنې څه وخت دپاره په افغانستان کې د انتخاباتو کولو هغه لاره بنده شوې ده. په ظاهره داسې ښکاري کېدای شي چې افغانستان امارت اسلامي نور کمیسیونونه یا کمیشنز جوړ کړي آزاد او د هغې د لاندې انتخاباتو کې، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې ګنې دغه معامله هغه ټپ شوې ده. ګرانو کتونکو، موږ سره دوه مهم رپورټونه دي، خو په دې کې د ټولو نه اهم چې کوم رپورټ دی نو هغه موږ سره د ننګرهار نه زموږ نماینده ضمیر امید رالیږلی دی. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د فعالیتونو حوالې سره ډېره زیاته خبرونه راځي. په تېرو ورځو کې د افغانستان د کابل سرخار کې دغلته کې د پاسپورټ د دفتر مخې ته ځانمرګي برید هم وشو، په هغې کې خوشبختانه څه قسمه تلفات یا نقصان ونه شو، خو دغه برید به هر حال یو افسوسناک عمل و. د ننګرهار نه موږ ته ضمیر امید رپورټ رالیږلی دی چې د داعش ځینې وسلوال هغه امارت اسلامي ته یا حکومت ته تسلیم شوي دي. ګرانو کتونکو، دغه رپورټ ګورو. دا تاسو دغه رپورټ وکوته د ضمیر امید، نو په دې کې یو شمېر داعش وسلوال لګیا دي، هغه تسلیمیږي امارت اسلامي ته یا حکومت ته. بل طرف ته طالبانو په مختلفو ولایتونو کې عملیات هم تیز کړي دي د داعش خلاف، د هغې باوجود هم داعش یو پوټنشل تھریټ دی، یو خطره ده د افغانستان لپاره. او دې سره سره دغلته کې د القاعده چې کوم د ریګروپینګ یا دوباره د فعالیت خبره جنرال فرانک میکنزي په تېرو ورځو کې کړې وه، نو هغه هم یو د تشویش خبره ده. ګرانو کتونکو، په تېره هفته کې په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی 19 غونډه وشوله، او دا دې لحاظ سره غیر معمولي غونډه وه چې په دې کې ایجنډه د افغانستان حوالې سره وه. افغانستان کې مشکلات دغلته د خلکو د خوراک حوالې سره، د روزګار، د صحت، د تعلیم، د کاروبار مشکلاتو حوالې سره خبره وه. او چونکې امریکا د افغانستان 9 اربه ډالرې دای چې کوم ایسټس یا اساسي وي هغه منجمد کړي دي، نو افغانستان ته ډېر زیات مشکلات دي. بل په افغانستان کې دننه چې کوم بینکینګ سیکټر دی، بینکونه دي، هغه بند دي، د دې د وجې نه ډېر زیات مشکلات دي. او آی سی په اسلام آباد کې چې کوم سمیټ وشو، نو پاکستان کوشش و چې د افغانستان دغه مسله د دنیا مخې ته کیږدي، عالم اسلام ته هم د وړاندې کړي چې دغه شان نه یوازې عالم اسلام بلکې ټوله دنیا د افغانستان د عوامو 4 کروړه د زنده جاوید انسانانو د هغوی مدد وکړي، د هغوی مشکلاتو ته حل لارې ولټوي.
پدی موضوع باندې مونږ به اسلام آباد ته ځو. اسلام آباد کې سینر صحافي دی اعزاز سید هغوی نه یوازې دغه کانفرنس د OIC هغه کور کړی بلکې دوی په افغانستان کې هم چې کوم پولیټیکل ډیولپمنټس دي د هغې نه خبر دی، نو موږ به هغې ته ځو، د هغې رائے موږ په دې باندې اخلو. السلام علیکم، بہت شکریہ اعزاز بھائی. یہ جو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں OIC کا غیر معمولی اجلاس ہوا تھا، تو اس سے پاکستان اور خاص کر طالبان کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی. تو آپ کے خیال میں کیا وہ امیدیں پوری ہوئی ہیں؟ وکاس بھائی، میرا نہیں خیال کہ وہ امیدیں پوری ہوئی ہیں. اس کی بہت ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھی امید لگائے ہوئے تھا اور افغانستان بھی امید لگائے ہوئے تھا کہ اس کانفرنس میں کوئی بڑے پلیجز آئیں گے، کچھ ممالک یا کچھ ڈونرز جن کو مبصر کے طور پہ بلایا گیا تھا وہ اعلانات کریں گے پیسے دینے کا، تاکہ فوری طور پر جو امداد ہے افغانستان کے عوام کے لیے وہ شروع کی جا سکے. تو پلیجز جو ہیں وہ نہیں ہوئے. سعودی عرب نے 1 ارب ریال کا ذکر کیا جو انہوں نے اب تک افغانستان میں خرچ کیے ہیں. پلیج جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اس طرح سے بڑا پلیج نہیں آیا. سعودی عرب حالانکہ اس ساری جو کانفرنس کے انعقاد میں کلیدی کردار تھا سعودی عرب کا، کیونکہ وہ OIC چیئر بھی رکھتا ہے، OIC کا چیئر بھی ہے اور پاکستان ایک ہوسٹ بھی ہے، تو کوششیں کافی تھیں. لیکن آپ اگر کہیں کہ فوری طور پر کوئی امداد تو وہ نہیں ہوئی. 2-3 اور جو نکات ہیں ان پر ضرور ہوا کہ OIC اپنا ایک دفتر کھولے گی کابل میں، اور OIC نے اپنا ایک اسپیشل NY وہ مقرر کر دیا. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. پھر ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ جو OIC ممالک کے ایک ایکسپرٹ گروپ کے قیام پر اتفاق ہوا کہ جو ویز اینڈ مینز نکالیں گے کہ افغانستان کے ساتھ جو بینکنگ پروسیس ہے اس کو بحال کیا جائے. تو آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے بھی اور دوسرے بینکس کے حوالے سے بھی، تو وہ ڈیولپمنٹ ادھر بھی ہو گئی ہے. لیکن 2 پولیٹیکل سائیڈ پہ بھی بڑی چیزیں ہیں. وہ وکاس یہ ہیں کہ جو OIC کے ممالک نے پہلی دفعہ TTP کا نام بھی لیا ہے اور افغانستان کو کہا ہے کہ وہ القاعدہ، داعش اور ان سے ایفیلیٹڈ گروپس کے ساتھ ساتھ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے ساتھ ساتھ TTP کے خلاف بھی ٹھوس اقدامات کرے. تو ایک تو یہ پولیٹیکل سائیڈ پہ بڑی بات ہے. دوسری یہ بات ہے، یہ والی بات تو پاکستان کے حوالے سے تھی. دوسری جو بڑی بات تھی کہ ایک اتفاق اس بات پہ بھی ہوا ہے کہ ایک علماء کا گروپ قائم کیا جائے گا جو کہ افغانستان جائے گا اور افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے ان کو بتائے گا عورتوں اور خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو. تو یہ پولیٹیکل اعتبار سے 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اہم ہیں. اچھا اعجاز صاحب، یہ امداد کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ سعودی عرب 1 ارب ریال امداد دے گا افغانستان کو یا طالبان گورنمنٹ کو، لیکن اس حوالے سے افغانستان کے اندر سے کچھ لوگ وہ یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سعودی عرب امداد بالکل دے گا، آئندہ 1 ارب سے زیادہ بھی دے دے گا، لیکن وہ اس شرط پہ امداد دے گا سعودی عرب کو کہ کہ افغانستان سے یا افغانستان کے اندر سے ایران اور ترکی کا اثر رسوخ ختم کیا جائے یا اس کو زائل کرنے کے لیے وہ پیسے وہ لگائے گا. تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ سعودی عرب کے پیسے ایران اور ترکی کے خلاف استعمال ہوں گے افغانستان میں؟ دیکھیں وکاس، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک جب پیسے دیتا ہے تو اس کے عوض اس کا اپنا بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو. ایون ایران بھی اگر ان کی مدد کرے گا تو اس کا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہوگا. سعودی عرب کا بھی ایک ایجنڈا ہے. ظاہر ہے سعودی عرب اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں بالخصوص اور مسلم دنیا میں ایک اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ان تمام عناصر کے ساتھ یا ممالک کے ساتھ ایک برتری رکھنا چاہتا ہے جو اس کو چیلنج کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے. صحیح. اچھا، OIC اجلاس بارے پاکستان پر بہت زیادہ اندرون ملک بھی اور بیرون بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ پاکستان نے اپنے جو معاشی مسائل ہیں پاکستان کے، یہاں پہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری جانب مسئلہ کشمیر، اس کو پس پوش ڈال کر افغانستان یا طالبان کی وکالت کی. تو کیا آپ کے خیال میں یہ تنقید جو مختلف فورم سے آ رہی ہے یہ جائز ہے؟ وکاس، میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان پاکستان کا امیڈیٹ مسئلہ ہے، اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی.
پاکستان کے لیے کشمیر سے زیادہ اہم افغانستان ہے، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ کشمیر کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ایک ریاست کا کنٹرول ہے، جس کے اندر ایک سسٹم موجود ہے، جس کے اندر ایک جمہوریت بھی موجود ہے، ہیومن رائٹس بھی موجود ہیں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں، وہاں پر وہ کام کر رہی ہیں، وہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جسے پوری دنیا نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا، جو معاشی بحران کا شکار ہے، جو انسانی حقوق کو اپنا جو ان کا اسلام کی آئیڈیالوجی ہے جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو اس سے ماپتے ہیں۔ تو اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید مناسب نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان پاکستان کے لیے کشمیر سے زیادہ اہم ہے، اور پاکستان کی طرف سے کشمیر پر فوقیت دینا افغانستان کو بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ پاکستان کے اوپر پڑے گا، معاشی اعتبار سے بھی، سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی، اور انتظامی اعتبار سے بھی۔ یہ میرے خیال میں یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ اویسی اجلاس کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس اجلاس کا کوئی جامع تحریری اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ افغانستان کے ایک سابق ایمبیسڈر ہیں محمود سیکل صاحب، تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ کوئی خاص اس کی پذیرائی نہیں ہوئی، اور یہ ریٹن میں اس ایگریمنٹ کے حوالے سے یا ڈاکومنٹ کے حوالے سے کچھ خاص نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ او ایس سی کے حوالے سے کوئی تحریری اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ تو آپ چونکہ آپ نے وہاں پہ اس پورے ایونٹ کو کور کیا اور آپ نے بہت زیادہ اس کو نزدیک سے آبزرو کیا، تو اس سمٹ سے پاکستان یا طالبان کے لیے کوئی خاص اچیومنٹس یا کامیابیاں ہوئی؟ میں نے وقاص صاحب کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو کامیابیوں کی جو امید ہم لگائے بیٹھے تھے وہ تو نہیں ہوئی، لیکن 3-4 اہم چیزیں ہوئی ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی ڈیکلریشن ان رائٹنگ نہیں آیا، تو پبلک نہیں کیا گیا، انٹرنلی وہ ضرور جاری ہوا ہے، جتنے ممالک یہاں پر موجود تھے ان کو ڈیکلریشن کی کاپی دی گئی ہے۔ اتفاق سے میں نے ڈیکلریشن پڑھا ہوا ہے، 31 پوائنٹس ہیں اس ڈیکلریشن کے، تو پبلکلی جاری شاید نہیں ہوا، شاید وہ نہیں دیکھ سکے، لیکن جو ممالک یہاں پر آئے تھے ان کو ایک کمیونیکے جاری ہوا ہے 31 پوائنٹس تھے اس کمیونیکے کے، اس ڈیکلریشن کے، جو بالکل موجود ہیں۔ اور یہ طالبان کو یہ کہنا کہ وہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے، یا ایکسپرٹ گروپ کے قیام کی بات، یا اسپیشل انوائے فار افغانستان او آئی سی کا اس کو نامزد کرنا، یہ سارے اس ڈیکلریشن میں لکھی ہوئی باتیں۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ او ایس سی کے پلیٹ فارم سے یا اس کے علاوہ بھی پاکستان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان طالبان کی وکالت کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جو پروگریسو سیاسی جماعتیں ہیں یا دوسرے گروپس ہیں، پاکستان سے باہر بھی، دوسری جانب پاکستان، ایسا نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ پاکستان کا طالبان پہ کوئی کنٹرول ہو یا طالبان پاکستان کی بات کو مانتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان نے کئی بار ان کو کہا کہ جو وہاں پہ ویمن رائٹس ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں تو ان حوالے سے، اور دوسرا جو انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے پاکستان نے ان کو تجاویز دی، مشورے دی، تو انہوں نے نہیں مانے۔ تو ایسا کب تک چلے گا؟ پاکستان پر الزام تو لگتا آ رہا ہے اور یہ آئندہ بھی لگے گا، لیکن دوسری جانب طالبان پاکستان کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں۔ تو پاکستان کس حد تک یا کب تک یہ پوزیشن مینٹین رکھ پائے گا؟ وکاس، میرے خیال میں پاکستان ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری ناقص پالیسیاں بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی ہم سے خوش نہیں ہے۔ طالبان جن کو ہم روایتی طور پہ سپورٹ کرتے رہے وہ بھی ہم سے خوش نہیں ہے، امریکہ والے جن کے لیے ہم وار آن ٹیرر لڑتے رہے وہ بھی ہم سے خوش نہیں ہے، وہ بھی ہمیں شکی نظر سے دیکھتے ہیں، اور مسلم دنیا میں بھی ہمیں کوئی اتنا آئیڈیلائز اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ یہ ہماری ناقص پالیسیاں ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا، اور یہ ناقص پالیسیاں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جس وقت تک پارلیمنٹ میں پاکستان کی فورن پالیسی ڈسکس نہیں ہوگی۔ فورن پالیسی بند کمروں میں جب سرکاری افسران ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ نتائج نکلیں گے جس کا سامنا آپ اور میں کر رہے ہیں،
ہمارا ملک کر رہا ہے. تو جو آپ نے کہا کہ کب تک چلے گا, میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, میرے خیال میں طالبان خود پھنس گئے ہیں حکومت میں آ کے. انہیں گولی چلانا آتی تھی, گن چلانا آتی تھی, جدوجہد کرنا آتی تھی, انہیں حکومت کرنا نہیں آتی تھی. وہ گورننس کی پیچیدگیوں سے آ رہی ہیں, ان کو تجربہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 2 سے 2.5 سال یا 3 سال طالبان شاید حکومت چلا پائیں اور اس کے بعد شاید کوئی افغانستان کے اندر براڈ بیس گورنمنٹ بنے گی. میرا نہیں خیال کہ اگر اسی طرح معاملات رہے تو طالبان زیادہ دیر چل پائے. اچھا اعجاز صاحب، یہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ پاکستان سے طالبان بھی خوش نہیں ہے. تو ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا کہ بہت سارے ایونٹس ہوئے وہاں پہ پاکستان کے سرحد پہ جو باڑ لگی ہے، تو ننگرہار کے کچھ علاقوں میں وہ فینس اکاڑ کر وہ لے گئے طالبان. اور دوسری جانب ننگرہار کے جو طالبان انٹیلیجنس چیف ہے، انہوں نے پاکستان کو کھلے عام دھمکیاں دی اور سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی بھی. دوسری جانب ٹی ٹی پی کے لوگ کھلے عام وہاں پہ آسانی کے ساتھ ایزیلی موو کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی رہائشیں ہیں. تو یہ پاکستان اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہے یا بظاہر ہمیں خاموش نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ پاکستان کی کمزوری ہے یا حکمت عملی ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کھل کر بات نہیں کر رہا، بلکہ باز پرس نہیں کر رہا طالبان گورنمنٹ سے؟ وکاس، پاکستان کی اگر پالیسی دیکھیں تو ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف دلدل ہے. اور یہ سارا رستہ جو اختیار کیا ہوا ہے ہمارا اپنا رستہ اختیار کیا ہوا ہے. ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم طالبان سے بڑی محبت کرتے رہے ہیں. جس طرح طالبان نے افغانستان کو کنٹرول کیا، آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے ادھر بعض لوگوں نے کس طرح سے خوشیاں منائی، وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جس رستے کا ہم نے انتخاب کیا وہ بڑا کٹھن ہے اور بڑا مشکل ہے. اور اس کی جو منزل ہے وہ کوئی ایک پراسپیرٹی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، غربت کا خاتمہ نہیں ہے، تعلیم کا فروغ نہیں ہے، عورتوں اور بچیوں کے حقوق نہیں ہے. تو اگر ہم نے اپنی سمجھ درست نہ کی تو پھر یہ مسائل آتے رہیں گے. ہمیں اپنی سمجھ درست کرنا پڑے گی. اور اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں، پاکستان ایز اے اسٹیٹ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کی مدد ہو پائے. آپ دیکھیے کہ معاملہ چلتا کہاں تک ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 2-3 سال کے بعد اگر یہ معاملات ایسے ہی رہے تو افغانستان میں براڈ بیس گورنمنٹ ضرور بنے گی. اور اگر طالبان نہ مانے تو ان کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا، داعش خراسان کے حوالے سے کہ ان کی کارروائی بھی ابھی بھی جاری ہے، اگرچہ طالبان بار بار ڈینائی کر رہے ہیں، وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ داعش کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن گزشتہ روز کابل میں پاسپورٹ آفس کے سامنے خودکش حملہ ہوا. دوسری جانب القاعدہ کے حوالے سے جو ری گروپنگ یا ان کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے خبریں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں افغانستان سے. تو آئندہ آپ کے خیال میں نیئر فیوچر میں داعش اور القاعدہ کیا افغانستان کے لیے بڑی تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے؟ اس میں وکاس کوئی شک نہیں ہے. جو بین الاقوامی کھلاڑی ہیں، سی آئی اے نے جو انالیسس کیا ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ 6 ماہ کے اندر القاعدہ کے پاس بھی اس بات کی قوت ہو جائے گی، اتنا مسل آ جائے گا کہ وہ انٹرنیشنلی کوئی اٹیک کر سکتے ہیں. اور داعش کے پاس بھی اس بات کی کیپیسٹی آ جائے گی کہ وہ کوئی بین الاقوامی طور پر کوئی دہشت گردی کی کارروائی کر سکتی ہے. یہ تو جو بڑے کھلاڑی ہیں یہ وہ بار بار خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور 6 ماہ کی تو ڈیڈ لائن بھی ہے. اور یہ جو 6 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے یہ اگست سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ 15 اگست سے اگر آنورڈ اگر بات آپ کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو 6 ماہ گن لیجیے کب آئیں گے. صحیح. اچھا، اے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. کالعدم تحریک طالبان پاکستان، گورنمنٹ اور ان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ بظاہر تعطل کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ٹی ٹی پی افغانستان میں طالبان کے زیر اثر علاقوں میں جو اب ان کو جو سیف ہیونز یا ان کو محفوظ پناہ گاہیں ابھی حاصل ہیں تو یہ کچھ لمبے عرصے تک انجوائے کر سکیں گے؟ ٹی ٹی پی کے لیے کیا آپ کے خیال میں آپشن ہوگی آئندہ کچھ عرصے میں کہ وہ وہاں پہ اپنی آزاد جو ان کی اپنی ایک انٹیٹی ہے تو اس حیثیت میں وہ موو کریں، وہ چلیں، یا وہ ان پہ اتنا پریشر آ جائے گا کہ وہ القاعدہ، داعش جیسی تنظیمیں جوائن کر سکتی ہیں؟
وکاس اس حوالے سے آپ بھی بہت سارے لوگوں سے رابطے میں افغانستان کے اندر، آپ بھی کچھ بتائیں. میرا یہ خیال ہے کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کا وہ گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کا لوز ارینجمنٹ موجود ہے. ٹی ٹی پی کا کوئی بھی سربراہ اس وقت تک سربراہ نہیں ہوتا جب تک وہ افغان طالبان کے سربراہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے. تو میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے اندر سے ٹی ٹی پی کی جو سیف ہیونز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. پاکستان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کام ہو رہا ہے. آپ کو پتا پچھلے دنوں ایک ڈرون اٹیک بھی ہوا تھا جو کہ کامیاب نہیں ہوا تھا. امریکی پاکستان پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان ڈرون اٹیک کے بارے میں ہم پہلے بتاتے تھے کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے تو وہ ٹارگٹ وہاں سے غائب ہو جاتا تھا. تو کہیں ایسا یہی کام جو ہم امریکہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہیں طالبان ہمارے ساتھ وہ کام تو نہیں کر رہے. تو جو دوائی ہم دوسروں کو شاید دیتے رہے کہ نہیں دیتے رہے، مطلب ایک الزام تو ہم پر لگتا رہا ہے لیکن کہیں وہ دوائی ہمیں تو نہیں مل رہی. یہ سوچنے والی بات. اچھا صحیح. آخری ریکویسچن ہے آپ سے اسی ایشو پہ کہ سابق شمالی اتحاد یا جو موجودہ NRF ہے، نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ، تو اس کا کوئی اس تنظیم کا یا اس گروپ کا کوئی کردار آپ کو نظر آتا ہے نیئر فیوچر میں افغانستان میں؟ کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیرونی ملک ہے اور ان کے جو ورکر ہیں یہاں پہ جنگجو یا حمایتی، تو وہ بھی بہت مشکل صورتحال میں ہیں اور طالبان آئے روز ان کے گھروں پہ جا کے چھاپے مارتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں. تو NRF یا یہ جو ریزسٹنس ہے طالبان کے خلاف، تو یہ کوئی مضبوط قوت بن سکتی ہے؟ وکاس انفرادی حیثیت سے یہ جو الائنس ہے یہ افغانستان کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت تو نہیں لڑ سکتے انٹل اور انلیس کوئی عالمی قوت ان کا ساتھ دے، ان کو اسلحہ دے، ان کو پیسے دے اور یہ لڑیں. تو جس وقت تک کوئی عالمی قوت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک یہ کچھ کر پائے. ډیر منګرانو کتونکو اعزاز سید مونږ سره د اسلام آباد نه نیغ په نیغ باندې موجود په دې پروګرام کې او چې کم ډیولپمنټس روان دي د OIC کانفرنس نه وروسته بیا په افغانستان کې کم ډیولپمنټس روان دي نو په هغې باندې هغوی تجزیه ورکوله او هغوی چې کومه خطرناکه خبره وکړله د پاکستان حوالې سره، نو هغه دا وه چې کنې پاکستان یو طرف ته د پاکستان نه هغه ویل چې هم مشکل لګي یو طرف ته ځي او که بل طرف ته ځي د هغې نه زیات غټ مشکل دی. پاکستان په یو داسې سچویشن کې نښتی دی چې ډېر زیات د فراست ضرورت دی او د مدبرانه فیصلو ضرورت دی چې د پاکستان کم فیصلې کېږي فورن پالیسي ده، نو هغه بجای د دې چې د دفتر دننه افسران هغوی دغه میټرز یا دغه اهم ایشوز ډیسایډ کړي، د دې نه دا بهتره چې دغه مسلې ټولې پارلیمنټ ته راولي، د پارلیمنټ په ذریعه باندې دغه مسلې حل شي. ګرانو کتونکو موضوع یوړه شندمې ته ګرانو کتونکو تاسو د اعزاز سید خبرې واورېدې او هغه هغې تجزیه تاسو انفیکټ واورېده. د امیر خان متقي صاحب څوک چې د طالبانو قایم مقام خارجه وزیر دی، نو هغوی د OIC کانفرنس حوالې سره چې کوم تنقید کړي د پاکستان باندې، بیا د عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان چې کوم خبرې کړې وي د افغانستان د سوسایټۍ حوالې سره، نو هغوی جواب امیر خان متقي صاحب ورکړی دی. هم په دغه موضوع زموږ همکار ضمیر امید د کابل نه رپورټ جوړ کړی، دغه رپورټ ګورو، هغې نه پس تاسو خدمت ته بیا راځو. پروګرام په دې برخه کې معروف بزنسمین او د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس غړی او پخوانی مشر ظاهر شینواري صاحب په لاین دی. د هغې نه به مونږ پوښتنه کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت حجم هغې ولې سره خبره کېده، بیا خصوصا د OIC چې کوم اجلاس شوی دی په اسلام آباد کې، د دې نه وروستو کوم قسم ډیولپمنټ راغلي، آیا هغه پازیټیو دي هغه نیګیټیو دي، او حکومت بار بار اعلانونه کوي د افغانستان سره د تجارت ښه کولو، نو آیا په دغه اعلانونو باندې عمل هم کیږي او که نه؟ ظاهر شینواري صاحب تاسو ته موږ خپل پروګرام کې په خیر راغلی وایو. یو جهان مننه. ډېره مننه. سلامونه جی. وعلیکم السلام. ظاهر شینواري صاحب تېرو ورځو کې په اسلام آباد کې یو ډېر لوی غیر معمولي OIC کانفرنس وشو. هغې نه د خلکو ډېر زیات امیدونه وو چې دې سره به د افغانستان د مسلو حل را مخې ته شي، را پیدا به شي. نو ستاسو په خیال باندې د دغې کانفرنس څومره اهمیت و یا دې څومره فایده ورکړله د پاکستان او د افغانستان باهمي تجارت ته؟ داسې ده جي چې دا کانفرنس چې کوم په اسلام آباد کې شو او د OIC ملکونو اسلامي ملکونو کوم کانفرنس شو، نو
بنیادی تور باندې زه دا غړم چې د دوه مقصدونه وو او هغه بالکل واضح وو د پاکستان طرف نه. هغه خو یو دا چې د دې بین الاقوامي تور باندې د افغانستان لپاره لار جوړولو او فضا او ته هموارولو چې دا تسلیم شي او ریکګنایز شي په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې. او دویم دا چې موجوده کوم الته خلک کوم مشکل ته مخامخ دي او کومه مسله یو بحران ته مخامخ دي چې الته د خوراکي او دغه تکلیف ته د دویانو او د هر روزمره د استعمال هغه د پر سناسه امدادونو اعلانونه وشي. نو زه دا وایم چې امدادونو په حواله سره خو په دې کې سناسه پرمختګ شوی دی او دا غي نتیجه کې چې د امریکا هم په دې خبره باندې راضي شو چې افغانستان ته د انساني بنیاد باندې کوم امدادونه ورکول غواړي پای کې اسانتیاګانې پیدا کړي او په دې حواله سره قرارداد پیش کړو په اقوام متحده کې سکیورټي کونسل کې قرارداد پاسم شو مشترکه تور باندې منظور شو. خدا خو یو پکې زه ګړم چې یو ښه پیشرفت شوی دی په دې حواله سره. خو چې کوم تسلیم کولو ولا خبره ده نو پاره کې فل حال چې دی څه پرمختګ نه شوی او هغه ډیر زیات ضروری دی ځکه چې هغه نه پس به افغانستان په خپل خو باندې ودرېږي. په امدادونو باندې ملکونه نه چلیږي. د ملک ته تجارت ضرورت دی، د کاروبار ضرورت دی، د بین الاقوامي تعلقاتو ضرورت دی او د ته مخې خپل ملک د جوړولو ضرورت دی. نو هغه بالا کیږي چې کله دا په دنیا کې په نړۍ کې دا تسلیم شي. صحیح ده. خو شنوري صاحب د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت کیږي دا د ډیر وخت راځي روان دی. د پاکستان ته هم د دې ډیر زیاته فایده ده، بل طرف ته د افغانستان زیاتره انحصار هم په دغه تجارت باندې دی. موجوده وخت کې دغه څه صورتحال د طالبانو د حکومت ته دراتلو وروسته نو آیا دا تجارت یا د په دې کې اسانتیاوې راغلي ده کنه دا مشکل شوی دی کمې پکې راغلي دي؟ چونکې تاسو هم دې فیلډ سره تاسو وابسته تاسو پوره معلومات لرئ نو زموږ کتونکو ته ووایئ چې څه قسم حالات په کم طرف باندې روان دي. وکاسب زه دا ګورم چې او زه تاسو د خبر نیوز ستاینه پیش کوم او زه د دې ډېر شکرګزار یم چې د افغانستان تجارت باندې همیشه دوی پروګرامونه کړي دي او دا مسلې مخکې کړي دي. خو د خبرو نه اوس پورې څه نتیجه راوته نه او بل دا چې دا تیرو د شو کلونه چې زه د پاکستان او د افغانستان تجارت باندې نظر اچوم نو په دې کې ډېر جنگونه وشو او بیا غینا پس چې د طالبان حکومت رالو بیا غلاړو دا څومره وخت تیر شوی دی. په دې وخت کې چرتم زموږ د پاکستان د افغانستان دواړو ملکونو تجارت دومره کمزور لیول دومره لاندې لیول ته نو راغلی څومره چې نن سبا ده. تجارت خو زه ګڼم چې د پاکستان او د افغانستان بالکل ختمېدو ته راغلی دی. اوس که تاسو وګورئ په تورخم باندې یا په نورو بارډرو باندې زیات تر چې دي یا خو امدادي سامانونه روان دي یا د پاکستانی روپۍ کې چې کوم اجازت ورکړی دی د خوراکي سامان او د سبزي او د فروټو او اوس دویانو ته اجازت ورکړو د هغې څه ناڅه ګاډي روان دي. باقي رسمي تجارت د پاکستان او د افغانستان چې دی هغه ختم شوی دی چې څو پورې د حکومت تبدیلی راغلی او په افغانستان کې طالبان حکومت په لاس کې اخیستی دی ځکه چې ټولو نه لویه مسله چې ده دا ټرانزیکشن دی په یو څیز دلته نه هلته لیږي یا هلته نه دلته راغواړي په دې کې پیسو ورکړه راکړه ده. نو اوس چې دی تاسو چې امپورټ کوئ د افغانستان نه نو د هغې دپاره ای آی اف ضرورت وي که نه جي نو هغه ای آی اف چې دی دې نه بغیر امپورټ نه کېږي. هغه سټیټ بینک بند کړي دي نو چې بند کړي دي نو اوس په سونه ټرکونه د افغانستان سایډ باندې ولاړ دي چې هغې کې کویلې ګاډي دي او هغې کې د خاص کاټن ډېر زیات ګاډي ولاړ دي مالوچ والا ګاډي. نو دې طرف نه پاکستان طرف نه چې کوم ایکسپورټ ته هغې دپاره چې کوم کنډیشن و چې کیش آن کاونټر به ورته ویلې چې ته ډالر په بینک کې بس راوړې او جمع یې کړې نو هغه ستا فارمي ته ایشو شي ایکسپورټ دپاره. هغه هم سټیټ بینک چې دی یو ځل پابندي پې ولګوله بیا یې پکې ټایم واچو 31 دسمبر پورې هغه یو دم ختم کړو په 13 دسمبر باندې هغه بیا دوباره ختم کړو. اوس 13 دسمبر نه پس اوس فارم ای چې نه ملاویږي نو اوس خو دې طرف نه ایکسپورټ بند شو افغانستان نه ای آی اف په وجه باندې امپورټ بند شو نو د دې مسلې په وجه باندې د افغانستان تجارت ختم شوی دی. دا چې کوم خبرې تاسو په اخبارونو کې ګورئ چې پاکستان په ماربلو باندې کسٹم ډیوټي 10% نه 10% ته کم کړی ده یا چې د دغه باندې بالکل کسٹم ډیوټي معاف کړی ده په ماربلو باندې په کویلا باندې سلفر باندې کدا ډیوټیانه او ټیکسونه ټولم په معاف کیږي نه اوس خو مال راتلای نشي چې مال راتلای راځي نو بیا به ته په کسٹم معاف کوي
دا چې د پاکستان طرف نه مالټې چې کوم دغه دی نو هغه مخکې 30 روپۍ کیلو محصول دی 10 روپو ته افغانستان حکومت هم کم کړی دی خدا خو ښې خبرې دي خدا خو هله پکار وي چې کله تجارت روانو همیشه پاکستان چې کله ګامونه اوچت کړي دي نو چې وخت تیر شي نو هغې نه پاسې اوچتوي نو زه دا ګڼم چې پاکستان حکومت په دې باندې انتهایی بې حسه هغه کوي لګیا دی افغانستان ته امدادونو ضرورت نشته افغانستان ته تجارت ضرورت دی چې خلک په خپلو خپو باندې ولاړ شي خپل روزګار وکړي خپل کار وکړي او په مارکیټ کې چې کومه ګراني ده او کوم شارټیج دی د سامانونو چې هغه ختم شي او هغې دپاره دا سموت تجارت پکار دی ولې چې دی EIF باندې سټیټ بانک پابندي لګولې ده هېڅوک په دې خبره باندې ولې جواب نه ورکوي دې سره سره چې دی دا فارم ای چې دی هغه کیش ان کاونټر چې نن سبا افغانستان کې بانکونه بند دي د افغانستان نه دا ډالر په کسټم ډیکلیریشن باندې په تورخم باندې راتلل ممکن نه دي نو د دې صرف یو حل دی چې کیش ان کاونټر سہولت چې دی چې کوم مخکې و چې هغه دوباره بحال کړي هغه ولې یو دم بند کړو بلکې 31 دسمبر پورې ټایم وکړي هغه په 13 دسمبر باندې بیا نوټیفیکیشن وکړو ختم نو کاسب داسې مسلې ما چرته په ژوند کې کتلې نه وي او تجارت بالکل صفر ته راغلی تجارت ختمېدو واله شنوري صاحب تاسو چې کوم خبر وکړل دا یقینا زموږ دپاره هم نه وي دا ځکه چې د پاکستان چې کوم خصوصي استازی دی د افغانستان دپاره محمد صادق خان صاحب نو هغه روزانه په ټویټر پاڼه باندې یا دغه شان په نوره چې کوم میډیا ربایي باندې هغې پریس ریلیز جاري کوي هغې دا وایي چې ګنې د افغانستان نن 300 ټرکه رالل د پاکستان طرف نه 1500 ټرکه هلته کې لړل او د چې کوم حساب کتاب کوي نو بیا که چېرې تجارت نه وي دغه ټرکونه چې ځي راځي دغه څه شي ټرکونه دي او دا چې کوم تګ راته کېږي وقاص صاحب یو خو دا افسوسناکه خبره دا ده چې دا خبرې چې دي حقیقت سره څه تعلق نه لري ځکه چې زمونږ یو خو زه شینواری یم په دې وطن اوسېدونکی یم د تورخم د علاقې بل دا چې زه د چیمبر کې زه د دې معاملو هم انچارج یم ټول دا څیزونه ماته پته ده فی الحال چې دی هیڅ قسم تجارت نه دی روان او پاکستان چې دی په دې باندې محصولونه کم کړي دي ځینې محصولونه یې ختم کړي دي په دې کې هم څه شک نشته خو چې څو پورې دا تجارت د 13 دسمبر پورې چې څو پورې د کیش ان کاونټر سہولت وو نو لږ ډېر ایکسپورټ روانو او هغه چې دی کله چې هغه بند کړی هغې نه پس چې دی په ټوله ورځ کې یو 2 ګاډي هم نه دي وتي او چې کله د تھرډ کنټري پیمنټ به مونږ کاوه کنه لکه فرض کا افغانان خو نن سبا یا دوبۍ کې دي یا ترکي کې دي نو خلکو به داسې کولو چې پیسې به ورته دوبۍ ته ولېږلې ترکي ته ولېږلې او سامان دا کویله چې ده بیا افغانستان نه راوغوښته هغې باندې پابندي ولګوله هغې په وجه EIF چې کوم ورته وایي الکترونیک امپورټ فارم ته EIF وایي که نه جي نو هغه بند کړو نو هغې په بندېدو په وجه باندې اوس د افغانستان سایډ باندې څومره ټرکونه ولاړ دي دا خو ښکاره خبره ده دا خو څه پټه خبره ده نه نو دا دی چې کومې دعوې کوي که نه زه دې سره بالکل یې کوم نه تجارت زموږ د افغانستان ډېر په خراب حالت کې چې کوم حالت دی نو یقینا د دې خو افغانستان ته خو نقصان دی خو پاکستان ته یا د خیبر پښتونخوا چې کوم کارخانهدار دی کوم انډسټریلسټ دی هغه ته هم ډېر غټ نقصان دی ځکه چې د هغه انډسټري دپاره چې کوم مارکیټ یا سامانونه بدل هغه نه ځي نو ستاسو په خیال باندې تجویز څه دی حکومت ته موږ خپله هم معاشي ستونزو سره مخ یو کاروبار نشته روزګار نشته نو په دې حالاتو کې ستاسو چې کوم چیمبر دی یا ستاسو کوم ارګنایزیشن دی نو دوی حکومت ته په دې وجې سره څه تجویز نه دی ورکړی څه ریکویسټ نه دی کړی چې ستاسو دا مسلې ووري په دې طرف ته پاملرنه وکړي که څنګه ګوره جي داسې خبره وکړه صاحب چې دې حوالې سره زمونږ کم از کم یو 6 میټینګونه چې دي د ماته یاد شي چې مونږ شوي دي په اسلام آباد کې بیا په پېښور کې او دا چې څومره واکداران دي زموږ د تجارت سره تړلي دي که هغه تجارت کې دي که فاینانس کې دي که FBR کې دي د ټولو ته هم دا خبره مخکې کړې ده او موږ ورته تجویزونه بالکل ورکړي دي او مسله دا ده چې اوس عمل درآمد چې دی دا د حکومت کار دی که نه جي دا تھرډ کنټري پیمنټ چې دی دا په دنیا کې دا الاؤډ دی که تاسو امریکا وګورئ که تاسو یورپ وګورئ هلته چې کوم ته مال راغواړې د هغې پیمنټ که هغه ته په ملیشیا کې ورکړې ترکي کې ورکړې که دوبۍ کې ورکړې تا ته هلته نه مال راشي په دې باندې څوک هم اعتراض نه کړي دا خو د کمپنیانو اکاونټونه دي انټرنیشنل بینکونو کې دغسې د افغانستان نه په دې باندې څه تکلیف دی که یاره فرض که یو افغانی تا ته وایي چې ما ته پیسې په دوبۍ کې ورکړه یا ما ته په ترکي کې ورکړه یا ما ته فرض که په یو بل ملک کې ورکړه نو هغه ته چې دا مونږ ورکوو نو د هغې سره مونږ انوایسونه اټیچ کوو هغې سره ټول دستاویزات مونږ اټیچ کوو دا د هغې ثبوت وي چې دی په بدله کې موږ ته افغانستان نه مال را روان دی نو په هغې باندې چې پابندي ولګېده نو بیا خو دا د افغانستان نه امپورټ کېدی نه شي د دې مطلب دا چې افغانستان نه تاسو مالونه راغوښتل بند کړئ دویمه دا چې ته ایکسپورټ کوې نو افغانستان بینکونه بند دي
چې افغانستان بانک بند دی نو افغانستان نه هیڅ کله ممکنه نه ده چې د افغانستان بانک نه پاکستان بانک ته ډایرکټ پیسې راشي او په تورخم باندې په ډالر ال راځي چې په افغانستان کې ډالر خو کنه فل حال په افغانستان کې چې بانکونه بند دي نو خلکو ډالر بانک ته راوستای نشي نو الته خو ډالر شته نو خلک چې دي دا په خپل باندې ارینج کوي او بیا په کیش ان کاونټر باندې په بانک کې جمع کوي او هغه په بدل کې موږ ته فارم ایمیل اویږي او فارمي باندې موږ ایکسپورټ کوو په هغه باندې هم اوس پاکستان په باندې ولا 13 دسمبر نه 13 تاریخ نه نو اوس چې د په دې حالاتو کې چې پیسو ورکړه رکړه نه نو تجارت خو په دې باندې ټرانزیکشن باندې کیږي چې تا ټرانزیکشن پابندي ولګوله تا خو تجارت بند کړو زه دا غواړم چې دا زموږ د اخبارونو کې او په میډیا کې دا سرخی لګېدل پکار دي چې پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت بند کر دی ځکه چې ټرانزیکشن باندې پابندي لګول تجارت بندول دي دا چې کوم دا تھرډ کنټری پیمنٹ سہولت ته نو تاسو دا پاکستان سټیټ بینک په پابندي لګولې سټیټ بینک بند کړی دا سہولت جی بالکل سټیټ بینک بند کړی دی دا دلته زموږ سره یو بینک دی اسلامي بینک دی میزان بینک دی به دا ای آی ایف ایشو کولو او دی بالکل بند کړی دی چې موږ ته پوسو کنه وي چې به سټیټ بینک طرف نه موږ ته اډر دی چې تھرډ کنټری پیمنٹ باندې چې دی تاسو به ای آی ایف نه شو کوي او ښکاری دا چې دا د اف ای ټی ایف مسلې دي یا د امریکای طرف نه پدې کې مسله ده او فل حال پاکستان حکومت او سټیټ بینک چې دی کنه دا تھرډ کنټری پیمنٹ باندې پابندي لګولې په دې باندې ای آی ایف نه شو کوي او دا هغه په وجه بشمار ټرکونه چې دی هغه طرف ته ولاړ دي یا په کابل کې ودرېده یا کوم ځای نه چې را روانېده هلته نه ودرېده یا چې ګاډي اوس هم دا تېرو دی شل ورځو نه ما سهار تپوس کړی دی شل ورځو نه افغانستان سایډ باندې څومره ټرکونه ولاړ دي چې هغې کې کویله هم ده نور سامانونه هم دي ماربل هم دي پکې هو خاص طور باندې کاټن مالوچ والا ډېر زیات ټرکونه ولاړ دي یو جهان مننه زیدالله شنواري صاحب ګرانو کتونکو زیدالله شنواري صاحب خبره تاسو اورېدې او دا ډېره خطرناکه خبره ده چې ګنې پاکستان دوی دا دعوه کوي چې پاکستان افغانستان سره تجارت بند کړی دی او د هغوی چې کوم دي وضاحت وکړو هغه داسې دی چې سټیټ بینک اف پاکستان چې کوم تھرډ کنټری پیمنٹ سہولت و یعنی په دریم ملک کې د پیسو د ورکړه راکړه سہولتو نه دوی وایي چې هغه هم سټیټ بینک بند کړی دی د افغانستان د تجارت حوالې سره دوی بل دا وویل چې ای آی ایف الیکټرانیک امپورټ فارم دا سہولت هم د 14 دسمبر نه پس سټیټ بینک بند کړی دی او دریم چې کوم دوی کیش ان کاونټر سہولت د پاکستانی ایکسپورټرانو لپاره چې په افغانستان ته مال لیږو د هغې لپاره دا سہولت هم سټیټ بینک بند کړی سټیټ بینک اف پاکستان د دې وجې نه د زیدالله شنواري صاحب دا دعوه ده چې تجارت تقریبا بالکل ختم شوی دی صفر ته راغلی دی او دغه چې کوم دعوی کېږي د حکومت لخوا د وزارت تجارت لخوا یا د پاکستان چې کوم خصوصي استازی دی صادق خان صاحب د هغه لخوا نو دوی وایي چې دغه کې هېڅ حقیقت نشته او دا وخت کې ډېر بد صورتحال دی د دوی د حکومت نه د وزیر اعظم پاکستان نه دا مطالبه ده چې په فوري توګه باندې دغه مسلې ته پاملرنه وکړي ګرانو کتونکو موضوع یوه شنده ګرانو کتونکو د پروګرام په دې برخه کې مونږ ضیاء الحق سرحدي صاحب سره رابطه کړې ده د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت کوم موجوده صورتحال دی نو په دې باندې د دې څه نظر دی او په کوم حالت کې د حکومت چې کوم واکداران دي یا د حکومت ترجمانان دي نو هغوی دا دعوه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې ډېره زیاته اضافه شوې ده په حقیقت کې په زمینی حقایق څه دي په دې باندې موږ ضیاء الحق سرحدي صاحب سره رابطه کړې ده ضیاء الحق سرحدي صاحب وایس پریزیډنټ دی د پاک افغان جوائنٹ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری سرحدي صاحب السلام علیکم السلام علیکم سر السلام علیکم شاه صاحب جی جی ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو سرحدي صاحب د حکومت دا دعوه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هغه ډېر زیات سیوا شوی دی امپورټ ایکسپورټ ډېر سیوا شوی دی حقیقت څه دی آیا واقعي هم دغه شان ده بسم الله الرحمن الرحیم وقاص شاہ صاحب کم سوال تاسو وکړو دې کې هیڅ شک نشته کسی مودې پورې خو د موږ تجارت ډېر زیات او څنګه تاسو ته پته دی 2.5 بلین ډالر رو کم شو هغه تقریبا 1 باندې رالو اوس کم صورتحال دی د طالبان حکومت تقریبا سلور میاشتې زیات شوی دی ابتدا کې هو ټول خلکو دا خیالو کې کار زیات شوی دی دې کې هیڅ شک نو یو خو اخوا سیزنو د فرش فروټ نور سیزونه التنا تقریبا 250 ټرکونه د فرش فروټ پیریشبل آیټم اخوا نه راتلو دې سره سره کاټنو د سوپ سټونو نور کوم هغه مصنوعات ولو دا ټول راتلو دیکھو نا چونکہ افغان ټرانزټ کم روانو تقریبا 150-200 ټرکونه هغه پایپ لاین کې کم مالو هغه روانو
ایکسپورٹ او اغم داسې روانو چا سره د فارم ای او هغه پورې کم بینک سہولتونه چا سره او هغه خو روانو لیکن الته څنګه تاسو ته پته دی چې طالبان کم ټایم رالو ټول نغټ مسله خو د دوی اقتصادي کم حالات او هغه تاسو ټول ته پته دی بینکونه الته غیر فعال شو ډالر سره د هغه لاړو منجمد شو دی وجه سره اوس کوم صورتحال دی هغه بالکل هغه برعکس شو یو خپلته بینکونه فعال نه دي بل دا دی کې سورا دا خلکو پیسې او هغه ټول حکومت هغه مختلف ممالک کم دي هغه پیسې ملته نوښتي دي او الته کم بیا دې خو نه کم دا مونږ کم ایکسپورټ هو هغه د بغیر دا ظاهر دي کوم ایکسپورټ کیږي هغه فارن ایکسچینج هغه کې لازمي او بینک هغه لپاره یو فارم ای شو کوي اوس فارم ای څنګه به شو کوي چې الته ډالر نشته خلک ال سی نشي کولاوي دي نور ټي ټي آر نه نشي کېدي هغه د خپل کم بینکونه ملته فعال شوي هغه کې به افغاني کې به تاسو کاروبار کوي کی وجہ سره د دې خونه کم ایکسپورټ او هغه تقریبا ختم شوی دی افغان ټرانزټ کم د مونږ روانو هغه اوس کم صورتحال دی 15-20 ټکونه کم زړې دي هغه روان دي او دا چې ایکسپورټ کو ټوټل د صرف سیمنټ سے موده پورې چي دي ولکه سیمنټ کې دخل کو عزت میاش مخکې هغه د بینکونو کې پیسې واچړي او هغه د دې طالبان نه مخکې د فارم ای بینک ته راغلي او ته ایشو شوی دی وجه سره دا کار روانو اوس بالکل چې الته ټول غټ مسله څنګه ماده ته بیان وکړو چې الته اقتصادي کم حالات دي هغه ټیک نه دي کم پورې دا حالات ټیک نشي او ماته نه کاری کې دا تجارت نور په سواکی د فارمي یا چې کوم دغه تھرډ کنټري پیمنٹ سہولتو یا کیش ان کاؤنټر چې کوم سہولتو نو تاسو په خیال باندې تاسو وایي چې دا سټیټ بینک اف پاکستان دا پابندي لګولې سټیټ بینک او الریډي کم ټایم دا حکومت رالو سټیټ بینک سیمودي د پاره د 13 دسمبر پورې د دوه هغه اعلان کړی او سټیټ بینک چې به څنګه زوړ سیستم روان دی هغه شان بکیږي بیا هغه نه پس 13 نه مخکې سټیټ بینک یو نوټیفیکیشن دالو چې به دا مونږ بجاده کې هغه دا ویلو چې مونږ 30 دسمبر پورې وکړو هغه 13 نه مخکې د بده پابندي ولګېدو هغه وجه سره کم خلکو سره چې مخکې فارم پیسې پرته یا کم فارمي چې سره شوی هغه غیر فعال شو اوس مونږ بار د سټیټ بینک سره د مونږ سرحد چمبر اف کامرس دا مونږ پاک افغان جین چمبر اف کامرس یعنی ټول کاروباري خلک منیسټري اف کامرس کې او سټیټ بینک گورنر سره مونږ ټول میټینګونه شوي دي لیکن اوس پورې دا چې هغه باندې چې عمل درآمد نه دي شوی اوس بار د نن یو میټینګ مونږ روان دي د وخت هم د میټینګ کې ناستم او اصل دا کم د حالات دي هغه باندې د ټول ادارو سره منسلک لیکن کم پورې دا مونږ بار دا خبره کوو چې سټیټ بینک کم پورې الته حالات ټیک نشي دا کابل کې یا الته کم بینکونه سیستم دی هغه فعال نشي تاسو مهرباني وکړئ د زوړ څنګه سیستم روانو هغه څنګه پیل اوس دا حکومت دا په پنځه لګي کې نه الته نه ایکسپورټر به راځي بارډر باندې او الته به هغه ډیکلیئر کوي خپل کرنسي او بیا به بینک ته دی او بیا بینک نه بیا هغه کم ایکسپورټ دي د موږ داسې وکړو دا غیر یعنی کې دا ناممکن دي بل هغه دا تجویز هم دی اوس وخت کې به دا مال کې بدل مال یعنی کې دې باندې سوچ ਵਿਚਾਰ روان دي الله فی الحال دې باندې سي عمل درآمد دې باندې نشي او بهرحال د کم تجارت دی هغه کم صورتحال دی د وخت ټیک نه دی بالکل تجارت خاص کر افغان ټرانزټ دورا الته کار نشته د علاوه د مونږ ایکسپورټ کم دی هغه روان خو دی لیکن دورا تعداد کې نه دی روان او دا سي اخونه کم مالونه کم راځي دی او کاټن روان دی الته نه اخونه او بیا نور د کم سوپ سټون دی دا دی او فرش فروټ تقریبا اخري هغه باندې دی وجه سره د تجارت ډیر کم شوی دی یو جهان مننه ضیاء الحق سرحدي صاحب او مونږ به سرحدي صاحب مونږ به کوشش کوو چې په راتلونکي هفته کې د په دې حوالې سره مونږ یو لوی پروګرام وکړو کم از کم چې ټول چې کوم زموږ بزنس کمیونټي ده د دې د غواز زموږ حکومت ته ورسوو ګرانو کتونکو ضیاء الحق سرحدي صاحب هم خبره وکړله کومه چې شینواري صاحب وکړله چې کني د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هغه بالکل صفر ته راغلی دی ځکه چې سټیټ بینک هم پابندۍ لګولې دي د هغې نه پس نشي کولی د پاکستان نه یو ایکسپورټر چې هغه مال افغانستان ته ولیږي هم دغه شان د افغانستان نه مال امپورټ کړي پاکستان ته دوی ګرانو کتونکو تاسو زمونږ د نننۍ خپرونه وکتله او په دې کې چې کوم موضوعات نو پای باندې تاسو زمونږ چې کوم پینلیسټ د هغوی تجزیې تاسو هم واورېدې او چې کوم نوې ډیولپمنټس حالاتو دغې نه هم خبر شوی کوشش به کوو چې په راتلونکي خپرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې راشو د نوې موضوعاتو سره تر بیا د الله په امان